الرحمن الرحیم. سبق نمبر 45. الباب الرابع الاسناد وما يتعلق به. دیجنا حضرت مصنف رحمت الله علیه د اسناد او سره متعلق شیانو په باره کې بحث کوي چې وایي وفيه فصلان دي کې دوا فصل دي. وفيه فصلان الفصل الاول لطائف الاسناد. د اسنادونه کوم لطائف دي نقطې دي ما خای. الفصل الثاني معرفة الرواة او د رواتو پیژندګلوي څه قسمه راویان وي. الفصل الاول لطائف الاسناد. ويشتمل هذا الفصل على 7 انواع من انواع علوم الحديث. دا ولنی فصل د علوم حدیث ولا و قسمه نوع باندې شامل دي. وهي غداد نمبر 1 الاسناد العالي والنازل دي معنا. نمبر 2 المسلسل. نمبر 3 روایت الاکابر عن الاصاغر. نمبر 4 روایت الآباء عن الابناء. نمبر 5 روایت الابناء عن الآباء. نمبر 5 المدبج ورواية الأقران. نمبر 7 السابق واللاحق. دا موږ سره اصطلاحات او د تفصیل ته ګورئ. نمبر 1 موږ سره د الاسناد العالي والنازل. اسناد عالي او نازل چې شتل شي. عالي من اوجت نازل من کوزه. تمهید الاسناد خصيصة فاضلة لهذه الامه. اسناد سند د دې امت خصوصي صفت ده. د دې لپاره یو میزه ده، یو خصوصیت ده، یو فضیلت او زائد شاید وليست لغيرها من الامم السابقه. په مخکې امتونو کې د سند ولدا خبرې نه وي. او هو سنت بالغه مؤكده. دا ډیر مضبوط سنت ده. فعلى المسلم ان يعتمد عليه بنقل الاحاديث والاخبار. مسلمان ته ضروري ده چې حدیث او اخبار نقل کول کی په دې باندې دی باور وکي، په دې اعتماد وکي، په دې باندې ټیک ولګي. قال ابن المبارك رحمه الله. عبد الله بن مبارك رحمه الله علیه وی الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. چې اسناد خود دین نه د شانه د دین کې نه وي. دا یو دین ته تړل شاید ولی کې اسناد نه و هر سړی په چې غوښتل به تاویل په سند کوجیل نشي ځکه څه خبره کې ته چا بیان کړه ده چا نه بیان کړی نبی وسره جواب نه. وقال الثوري رحمه الله. ثوري صاحب وی الاسناد صلاح المؤمن. د مسلمان محدث سړي لپاره اسناد شد استحاده. كما ان طلب العلو فيه سنه ايضا. همدا چې په دې کې د علی سند لټول د هم شریخه خبره ده او سنت مستحب ده. قال احمد بن حنبل رحمه الله. احمد بن حنبل صاحب وايي طلب الاسناد العالي سنه عن من سلف. تیرو کسانو د سنت طریقه ده چې علی سند طلب کولم خدي. معنی د استاد نویل او د محدث نه حدیثونه ویل چې دغه ول درجه سند کې شی او چته وي اعلی استادان نیویلي. لأن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة. چې عبد الله صاحب کوم ملګری شاګردان به وو د کوفې نه مدینې ته راتلو. فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. نو به د عمر نه احادیث ردل ذکول به. ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث. ذکر حدیث لپاره تلل سفر کول دا هم مستحب دي. ولقد رحل غير واحد من الصحابه في طلب علو الاسناد. علو سند پر ډیر صحابه وسنه بل زي تلار دي. منهم ابو ايوب انصاري وجابر رضي الله عنهما. تعريفه لغه الاسناد العالي. عالي اسم فاعل من العلو ضد النزول. علو اسم فاعل ساده دي نزول ضد دي. والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو. او نازل دي اسم فاعل صيغه دي نزولنا او دي علو ضد. اصطلاحا الاسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبه الى اسناد اخر يرد به ذلك الحديث بعدد اكثر. چې دا هغه حدیث وي هغه سند وی اسناد عالی
یا حدیث ولا سند وي چې د بل سند ته وګوري د دې ولا رجال کم وي همدا حدیث بیا رسی په دې سند سره په ډېر تعداد سره کیږي الاسناد النازل اصطلاحا توخی لوز تبلخ الاسناد النازل الاسناد العليم بين قوسين الاسناد النازل الاسناد النازل هو الذي كسر عدد رجاله بالنسبه لسند اخر چې بل سند په اعتبار سره دی ول رجال تعداد زیاتی يرد بذلك الحديث بعدد اقل وما حدیث به شي په کم تعداد سره غلي چې په اوچت تعداد سره راشي علی شو که په کم تعداد سره راشي به نازل شي اقسام العلو يقسم العلو الى 5 اقسام عالي سند بنزك اسمه دي واحد منه علو مطلق عالي والباقي علو نسبي دي بل بنسبت من دي عالي وهي غدادي لك مثال القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نزيف پیغمبر ته نږدېکت په صحیح سند سره صفا ستر سند سره هذا هو العلو المطلق وهو اجل اقسام العلو دا مطلق علو شولا ټولنا اعلی علو شو نمبر 2 القرب من امام من ائمه الحديث شيء امام حديث ته نږدې کېدل وان کسر بعده العدد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر شي غنه بد به تعداد ورسته نور زیات شوی مثل القرب من الأعمش او ابن جريج او مالك او غير مع صحه ونظافه الاسناد ايضا شدت السند نجدي صحت ورکی نمبر 3 القرب بالنسبه الى روايه احد الكتب السته کتب السته کې یو ته روایت کې سړی شی په نسبت کې نږدې او غیره من الكتب المعتمد نور معتمد کتابونه وهو ما كسر اعتناء المتاخرين به من الموافقه لکه ډیر متاخرون په دې کې اعتنا زیاته شي و چې موافقت سره کې راشي بل دا والابدال چې بدل شي بل په ځای المساوات برابرۍ والمصافحه یم د شی ته مصافحه وغیرہ پکې شي به شي لګ مضبوط شي موافقه څنګه کیږي لکه فالموافقه وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريق بعدد اقل مما لو رواه من طريقه عنه چې یو مصنف وی کنه دغه شیخ ته ورسیږي خو په بل سند باندې او کوم مصنف ته یغه ول سند باندې نه بلکې بل سند باندې چې تعداد کی کم وي مثال غره ما قال ابن حجر رحمه الله في شرف النخبه لکه وګوره روا البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا بس مثال حدیث ته بخاری نقل کړي قتيبة نه غد مالک فلو رويناه من طريقه کان دا مو په چستره بیان کړي امام بخاری رحمت الله په سند سره نکان بیننا وبین قتيبة ثمانيه د مو د قتيبة مانځ کې شي اته واسطي بشي ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق ابي العباس السراج کام دا حدیث مو د ابو العباس په سند سره بیان کوو قتيبة مثلا نو لکان بیننا وبین قتيبة په حساب به وکسان جوړي فقد حصلت لنا الموافقه مع البخاري في شيخه بعينه نو امام بخاری سره مو موافقت په شي کرالو شیخ کې او سره مع علو الاسناد على الاسناد الیه علو سند در تحصیل شوغه طرف په نسبت کولی البدل چشتل شي هو الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه چې د مصنف ولا شیخ تنا بلکې د مصنف ولا چې کوم شیخ او شیخ دی هغه استاد سره ورسیږي په یو سند کې بعدد اقل د کم تدمن لروا من طریق انو که په ماغي طریقې بینه ما سند بني نکاسان بیا کمیږي مثال ګره مقال ابن حجر کا يقع لنا ذلك الاسناد بعين لکاسن نو د پر واقع شي
من طريق أخرى وبل سنسر إلى القعنبي كعنبي تروت عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة نن د کعنبي به د قتيبه په شي بدل شي. المساوات هي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره. عادت چې د سند ولا تعداد شي برابر دی روینه تر اخره پورې ما اسناد احد المصنفین دیو مصنف ولا سند سره لکه یو مصنف د دغه سند توغوري به د دغه سړي ولا توغوري دي کې مساوات به راشي. مثاله مثال د کسه مقال ابن حجر رحمه الله کيروي النسائي مثلا حديثا لکه امام نسائی سے مثلا حدیث بیان کی یقو بینه وبین النبي صلی الله علیه وسلم په 11 نفسه هغه د پیغمبر سمانس کې لاس کسه یو لاس کسانوي فيقول ان ذلك الحديث بيني باسناد اخر دا حدیث متفضل سند سره وي نو بینه وبین النبي صلی الله علیه وسلم په 11 نفسه هغه کې من طرف نه ولا یو لاس کسانوي فنساوي النسائي من حيث العدد عدد په اعتبار سره مو به امام نسائی سره شو برابر شو دي ته مساوات نه شي. مصافحات څنګه هي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره چې د عدد د سند سیس دا سره کې اخر نوون سروي نه تر اخره پر برابري ما اسناد تلمیذ احد المصنفین لکه یو مصنف ته د هغه شاګرد تلمیذ دماغه ولا سند سره شي راویانو کی تر اخره پرې عدد برابر شي. دي ته مصافحه ویل شي وسميت مصافحه لان العاده جرت في الغالب بالمصافحه بين من تلاقيا چې شاد وو کسانو ملاقات سره کې شي عموما هغه مصافحه هم کوي ځکه به دي د مصافحین ویل شي. العلو بتقدم وفات الراوي کله کله سړی ته علو حاصلېږي په دې باندې چې ری مخکې وفات شي ورسته. مثال مقال النووي رحمه الله لك امام النووي سيبل فما ارويه عن ثلاثه بس دريش فما ارويه عن ثلاثه البيهقي عن الحاكم اعلى من ان ارويه عن ثلاثه عن ابي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفات البيهقي عن ابن خلف زه د درو کسانو کوم شای نقل کوم لکه بیهقي عن الحاکم دا سند او به دین او چاته چې د سوي عن ابي بکر ابن خلف عن الحاکم ویل شي به امام بهقي رحمت الله علیه مخکې وفات شو ده. العلو بتقديم السماع مخکې نور دلی کړي هغه سند به وچاتی ای بتقدم السماع سماع چاتیږي من الشيخ د شیخنا صدا سماع مخکې کړي بتقدم السماع من الشيخ شیخ نه مخکې سماع کړي فمن سمع منه متقدما چې مخکې ونوریدلی کان اعلى ممن سمع منه بعده چې د بلتی نورست اوریدلی دا به تنه شي نازل وي لکه یو استاد دا غنه شیخ نه شاګردانو سبق مخکې ویلو لاس کاله اوسي نو اوسي مخکې لاس کالو لکه سانت نه ظاهره ده چې وچت مثال ته ګوره مثالو ايسما شخصان من شيخ لکه دوا کسان دی شیخ نووري هو سماع احدهم منذ 60 سنه مثلا یو د شپږ کال نه اوریدل دیونه والاخر منذ 40 سنه بل د سالوخت قبلت نشل کاله مخکې شو وتساوي العدد اليهما د دې برابر وي فالاول اعلى من الثاني اول د دویم نه اعلی شول ويتکل ذلك بحق من د دې هغه په حق کې مضبوطه کیږي د خبره من اختلطه شیخ او خریفه چې شیخ ګډوډ شوی هیڅ شي وغیرہ نقصان پکې راغلی. اقسام النزول د نزول له قسمونه خای اقسام النزول خمسه دا پنځه دی او تور په من ضدها علون بجندل شي غي ضد وكل قسم من اقسام العلو ضده قسم من اقسام النزول هر شي علو ولا تکم قسم ویلو کنه دا غزيد او بیت شي په نزول کې موجود خامخته دا خبره خای چې هل العلو افضل ام النزول علو افضل دي که نزول افضل دي وایي العلو افضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور هغه سي خبره چې جمهور کړی دي چې علو د نزول نه افضل دي
لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث علو کې دا خصوصیت دی چې حدیث نه د خلل ولا کم احتمال کنه دا ختمي ډیرواله پکې نشي پاتې بل چې والنزول مرغوب عنه نزول نه خل رغبت تډیر نه کې بلکې تین رغبت کې بل سرته قال ابن المديني رحمه الله النزول شؤم نزول خنه دی وهذا اذا تساوى الاسنادان في القوه دا دی خبره چې کله دوه سند په طاقت کې برابر وي مخته دویم کوله چې ويكون النزول افضل اذا تميز الاسناد النازل بفائده نزول وخت کې افضل چې کله اسناد نازل په یو خاص فائدې سره تنه جدا شي چې خاص فائدې فعلی کې نه وي لکه مثلا رجال او سکوي یا حفظ یا فقه وي به سند نازل افضل شمرل شي اشهر المصنفات فيه مشهور تصنیفات لا توجد مصنفات خاصة بالسند العالي او النازل بشكل عام شکل کې خدا خاص تصنیفات دی په باره کې نشه چې اسناد عالیه اسناد انصناف کې بیان وي ولكن افرد العلماء بالتصنيف اجزاء علماء دي د پر یوازي کتابونه لیکلي مفرد کتابونه وتل شي اطلقوا عليها غتدانا ميخدي اسم الثلاثيات لك الثلاثيات وينون بها الحديث التي فيها بين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 3 اشخاص فقط ثلاثيات دي تل شي چې هغه سند ان هغه حدیث او د پیغمبر سم په مانس کې درې واسطي وي وفي ذلك اشاره بدي کې اشاره الى اهتمام العلماء چې علماء ډېر اهتمام کړی دی بل سند الاوالي او چته سندونه په من تلک ثلاثيات کې دوه درې مشهور دي ثلاثيات البخاري لابن حجر رحمه الله بل ثلاثيات احمد بن حنبل للسفاريني سفاريني سيبلي کلی